په قبر کې چې تر ټولو زیات عذابونه ورکول کیږي هغه د بولو د وجه ورکول کیږي. ډېر بې ادبي معاف ډېره دا زموږ خلک د بولو خیال نه ساتي، د بولو څه کپړې بس او دا سوچ د ګرسر دی په کتاب کې نه یې بیا خاص کر دا پتلون والا بیا خاص کر دا ایرپورټ باندې وروره په ولاړې باندې خپل مجبوري چې دا هغه د سره کوي. نو اوس نو ته اوس دا بیا پر مانځم ودرېږي نو که سړي مردارې کپړې اغوستې نو باقي لمونځ نه صحیح کېږي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي عامة عذاب القبر فی البول فاستنزهوه من البول. ای عام عذاب قبر چې دی هغه د بولو د وجه دی، نو لهذا د بولو څه تاسو څه کوئ؟ تاسو ځانونه چې دی هغه ګورئ. خو دا خبره د نر و ښځې دواړو دپاره ده، دا ضروري او لازمي خبره ده. صحیح پوه سو چې یاره دا څاڅکي خو ما ته راوغورځېدل معلومیږي نه، پروا نه لري هغه کې څه گنجایش شته. د ورغوي چې کوم مابین دي دونه قدر که کپړې مردارې سولې بیا څه گنجایش شته چې لمونځ پکې جایزه دي کولی سي. خو لیکن خبره دا ده واجبه ده دا به ته پرنځې خامخا به پرنځې. ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي اکثر عذاب قبر من البول، اکثر عذاب قبر د قبر عذاب نه معمولي خبره ده. حدیث اوږد دی، یو چا اعتراض وکړي پر پیغمبر اسلامي منافق خبره وکړه، پیغمبر صلی الله خانه دي خراب ته نه خبر په دې خبره. په بني اسرائیلو کې دا و چې د چا به کپړې مردارې سوې بیا به هغه ځای تا په کینچې کاټوي بیا به دې پینه لګوله، دا صفا کېدله نه. دا خو د الله د رسول یو ډېر لوی احسان دی پر موږ د الله په دربار کې دعاوې کولې بیا الله پاک دا مشکل واخلي ول پروا نه لري. که ستا کپړې مردارې سوې پرېنځه به دا یې صفا، هغه وخت به تا په کینچې کاټولې بیا به دې نوټ کور ورسره لګوئ. ما اصل منځ تېرېږي الله جومات تېرېږي الله لمر پرېوځي الله لمر راخېږي. و سړی که نو ستا خو کپړې مردارې دي که یوه ورځ دا مسله پېښه سوې ده ټیک دی پروا نه لري. صحیح ده دونه قدر به یې چې هغه لمونځ پکې جایزه کېږي. موږ وینو دلته پر لاره هم یې قبله هم یې مسجد ته هم یې درته ویل چې خلک ولاړې خپل ضرورت یې پوره کوي بیا یې مخ راګرځولی د روډ خواته شاوخوا ګوري او بیا دی چیش کوي د خپلې کپړې به چا وایي چې زما کپړې زه هغه پښتو توری نسم ویلی چې دا کپړې مې مردارې نه سي. دا به نه کوي، بېعزتي به نه رسوي. ځان الله پاک دې موږ ته هدایت وکړي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ښایستې طریقې را نصیب کړي.